بسم الله الرحمن الرحیم. کتونکو اوریدونکو السلام علیکم. آصف نثار غیاثي ستاسو په خدمت کې بیا حاضر ما په سونو حجره کې او خبرې وکړو د صوبایي حکومت د بجټ تنازع حواله سره او راتلونکو کالونو کې به کم مشکلات را پیښیږي د صوبې ته معاشي مشکلات په خبرې کوو. خو دا غینه پهله نن دوه غټ واقعیات شوي دي. یو خو عالمي سطح باندې غټه واقعه دا وشوه چې د ایران او د اسرائیل ترمنځ جنگ بندي وشوه، ډزبندي وشوه او د دې اعلان د امریکای صدر ډونالد ټرمپ کړو او هغه دا وویل چې بس د دواړه ملکونه په جنگ بندۍ په ډز بندۍ راضي شو او مقاصد حاصل شو او امید لرو چې امن طرف ته ځي. ګورو به دا چې امن تبسوک زی او دا کم مقاصد چې دا حاصل شو او جنگ کې سو کامیاب او سو ناکام پاتې شو. په دې باندې هم کوشش کوو چې خبرې وکړو. نن په سراروغه وزیرستان کې یو اپریشن شوی دی، انټيليجنس بیسډ اپریشن شوی دی او پکې یولس د فتنه الخوارج چې کم دهشتګردي هغه وشتل شوی دی. خو یو ځوان میجر چې کم هغه د قیادت کولو پکې شهید شوی دی او د دې اپریشن دا ظاهره ده چې زمونږ فوج ویخته، زمونږ فوج غافل نه دی او د قربانو چې کومه سلسله روانه ده هغه ودرېدل نه ده او هغه به همداسې روانه وي. او ځکه مونږ ویو چې داسې بادران مونږ سره وي او زمونږ په فصیل باندې وي، هغه د اردو یو شعر داسې مفهوم دی، نو ځکه بیا مونږ په آرام خوبونه کوو. نن بیا دا دوه ځوانان په وطن باندې قربان شو، خو د ځان نه مخکې 11 کسان که زه دا وایم جهنم ته واستول نو غلطه به نه وي. مونږ سره نن په پروګرام کې ملمانه دي. موږ کوشش کوو چې هغوی سره خبرې وشي. اپوزیشن لیډر ډاکټر عباد الله خان صاحب دی، د ANP نثار باز خان، د جماعت اسلامي عنایت الله خان صاحب، د پیپلز پارټۍ د طرفه احمد خان کونډي صاحب او زمونږ تجزیه کار صحافي ملګری رور لحاظ علی به هم مونږ په لاین باندې اخلو. ملمانه نن ډیر دي. موږ کوشش دا کوو چې دې سره خبرې وشي، مختصر وشي، خو مقصد دا دی چې زمونږ نه زیاتې په پروګرام کې خبرې ملمانه وکړي چې د هغې رای مخې له راشي او د هغې مونږ ته وینا مخې له راشي. که د صوبې خبرو وکړو نو مونږ په دې باندې پهله هم خبره کړې وه چې د بجټ یو تنازع جوړه کړې شوه او هغه تنازع ډېر خراب یو رخ هغه وخت اختیار کو چې څه وخت وزیر اعلی بیا دا اعلان وکړو چې مونږ به بجټ نه منظورو او په دې اعلان باندې هغې ودرېد او د پاکستان تحریک انصاف غړو په دې باندې بیان بازی شروع کا او دا اخره کې صورتحال دې ته لاړو چې وزیر اعلی تر دې پورې ویل چې ما سره دا اختیار شته چې اسمبلی زه ماته کم یا سسپینډ کم. یعنی خبره چې دې حد ته لاړه نو دا یو خطرناک صورتحال او په دې باندې بیا خلکو ته لږ نه پوهېږو چې یاره یې چاته ورکوله، پاکستان تحریک انصاف غړو له ورکوله او که د اپوزیشن غړو ته ورکوله. خو بیا مونږ دا وکړه چې په 2 ورځو کې دنه ایز یوزول حسب معمول د معمول مطابق یو ټرن واخیستلی شو او نه صرف دا اعلان وشو چې بجټ به پاس کوو بلکې بیا مونږ دا وکړه چې ټوله کاروایی پرون بلډوز کړې شوه او بجټ په یو ورځ کې منظور کړو. نو مونږ به کوشش کوو چې د اپوزیشن کم د ملګري د دې نه تپوس وکړو چې آیا د دې آئینی حیثیت څه دی او د دې په شا د صوبایي حکومت مقصد څه او دې عمل صوبایي حکومت ته او پارلماني روایاتو ته فایده ورسوله که نقصان ورسولو او څومره فایده یا څومره نقصان ورسولو. مونږ به کوشش کوو چې ډاکټر عباد صاحب سره مونږ پهله رابطه وشي. دا ټول زمونږ دا چې کوم ملګري دي نثار باز صاحب، عباد الله خان صاحب، احمد خان کونډي صاحب دی اوس هم زمونږ د اطلاع مطابق لا اسمبلی کې موجود دي. نو موږ به کوشش کوو چې دی په لاینونو باندې واخلو، دې نه تپوس وکړو چې نن کاروایی څه وشوه او د دې معاملې جایزه به مخلو چې د صوبایي حکومت که چرې دا رویه وي او مرکز سره د تعاون پالیسی او حکمت عملی ټیک نه وي نو راتلونکي کال به معاشي لحاظ سره د صوبې دپاره څومره سخت وي. ځکه چې د
د صوبې چې کم بجټ دی تقریبا د 80% نه والي تر 90% پورې دا پیسې راځي د مرکز نه، دغه د ټیکسونو د فلان چې کم کلیکشني نو دا صوبې ته د دې حصه راځي. زمونږ د 90% انحصار د مرکز نه د راتلونکو پیسو باندې دی، او کله چې بیا مرکز سره د صوبې تعلقات ښه نه وي بیا هغه پیسو ورکولو کې رکاوټونه راځي. بعض اوقات سیاسي په وجه رکاوټ راشي، بعض اوقات د نورو حالاتو په وجه شي، خو چې کله دا رکاوټ راشي او د پیسو د راستولو یا د ورکولو رفتار کم شي، سست شي، نو دې سره بیا صوبې کې ډېرې زیاتې مسلې پیدا شي. او موږ دا کتلي دي دې نه پیلم چې کله د مرکز نه پیسو راتلو کې تاخیر شوی وي نو د هغې اثر د صوبې په بجټ باندې او د صوبې په پالیسو باندې خامخا پرېوتی وي، او دا ډېره خطرناکه خبره وي. او دې سره بیا چې کم د بجټ اهداف وي هغې باندې بیا عمل درآمد نه کېږي، او کله چې د بجټ په اهدافو عمل درآمد نه کېږي نو هغې سره د صوبایي حکومت چې کمې دعوې وي یا موږ به دا وایو چې کومه ترقیاتي کارونه وي، کومو ته چې د خلکو پام وي، تمه وي، خیال وي، امیدونه وي، هغې باندې بیا عمل نه کېږي. مثال په توګه سکولونه شو، کالجونه شو، سړکونه شو، پلونه شو، د اوبو مسلې شوې، د بجلی مسلې شوې، دغه ډېر شیزونه وي چې دا بیا حل کېږي نه. او د دې بیا غټه وجه دا وي چې کله د مرکز او د صوبې په منځ کې تعلقات ټیک نه وي. نو آیا که د پاکستان تحریک انصاف د حکومت موږ دا یو کال وګورو نو مرکز سره دی ثابت کال په جګړه پاتې شو، اوس بیا دا یاره ده چې دا جګړه به راتلونکي کال هم وي، نو بیا د دې مقصد دا شو چې صوبې ته به د پیسو راتلو سیستم به ټیک نه وي، او چې پیسو راتلو سیستم ټیک نه وي نو بیا به بجټ اهداف متاثره کیږي، او چې بجټ اهداف متاثره کیږي د صوبې خلکو له به تکلیف وي. کم خلکو چې دی له ووټ ورکړی دی په دې تمه ورکړی دی چې دی به زموږ مسلې حل کوي، موږ له به ژوند کې اسانتیا راولي، هغه خلکو ته به د مایوسۍ نه علاوه بل څه په لاس نه ورځي، نو دا به یو خطرناک عمل وي. مونږ بار بار په دغه پروګرامونو کې چې کوم مېلمانه راغوښتي دي یا چا سره خبرې کړې دي یا ایون چې مونږ د پاکستان تحریک انصاف یا د صوبایي حکومت کوم غړو سره خبرې کوو نو هغې ته مونږ همدغه معامله په نښه کوو، په ګوته کوو چې دا تاسو که د ورکینګ ریلیشنشپ تعلقات کار مرکز سره صحیح جوړ کړه نو بیا معاملات به ټیک روان شي، او که نه دا تعلقات صحیح نه پاتې نه کېږي نه نو بیا به دا ډېره زیاته ګرانه شي. او ګرانه بیا هغې ته نه بیا څنګه چې ما تاسو ته خبره وکړه د صوبې حکومت عوامو ته بیا مشکل وي. مونږ به کوشش کوو چې د دې لړ کې جایزه واخلو، خبرو کو مختصر خبرې خپلو مېلمنو سره چې هغې مونږ ته څه وایي. اور مونږ به دا پاکستان تحریک انصاف چې کوم غړي دي زموږ کوشش دا وي چې موږ هغې سره هم رابطه وکړو، خو بدقسمتي دا وي چې بیا هغې مونږ ته اکثر بیا مونږ سره په لاین باندې نه وي، اور بیا هغې دا ګیله کوي چې یاره تاسو زموږ موقف نه اخلي. زموږ کوشش دا و چې نن مونږ هغې سره رابطه وکړو او هغې بیا هم مونږ سره په رابطې کې را نغلم. کتونکو اوریدونکو صوبایي بجټ پیش شوی دی، منظور شوی دی، اوس دا ګوري چې آیا هغې مخکې ځي که نه ځي، کوم طرف ته حالات روان دي. ورسره که مونږ نن وګورو دنیا کې یو غټ ایونټ شو، د ایران او د اسرائیل جنگ بند شو، اور یو خطره وه خطې کې، او دې کې که مونږ دا وګورو د پاکستان پالیسي چې وګورو ډېره بهترینه پاتې شوه، ډېره ښکلې پاتې شوه او ډېره غیر جانبدارانه. هلو یو عوامي کال السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. وعلیکم السلام. څوک خبرې کوي کوم ځای نه؟ زه ټل ناصر مولانا مل نذیر صاحب جی څه به ویل غواړې وایه که نه وروره. نو زه په بجټ په هغه کې کوم ته چې وایه بجټ څنګه و؟ نو بجټ سکون د مرکزیه و مو په حق په کورو د صوبیا په کورو
یعنی د ایوه ریاست کې د دوه حکومت د سندګونو سرونه نشي پخېدال پدې نشي پخېدال ته مرکز یو چې د صوبا بل چې ای بالکل مو د 47 45 کې کوم د غلطیو نه نوا کړی نن بدی هاته د حکومتونو صوبای نه رسیدا یو فهم دی مو عین کې قانون 173 عین کې 72 63 دیندار او خلکو د فعالی کلیدا کچری هغه خلک دیندار امانتدار په مال کې راوستي وا نه دی مو ته تاسو اقتصادیات معاشيات په نن مخ کې تلاله بالکل مو ته صوبای کې دوه غاټ ریکارډ پیدا کړل دا کله تدبیر دی بچت نه پیش کاؤں کله ته پیش کاؤں نه دا چې کو په عموم نه دا چې کو جدو کوي کڅ کوي دغه مسله ده بس دغه تاسو خبره ټیک ده چې د آئین په 62 دفعاتو باندې عمل وشي او صحیح خلک راشي نو مسلې هم حل شي او سیستم هم ټیک روان شي پارلیمان هم ټیک شي په حل کېږي ک دیندار منادار خلک راول هغه ته مقایر کینا دیندار ته د دین مو ملک نشي صحیح کول یعنی 77 78 سال د پاکستان قائم کوانی وشولو خدای ته کوم دا ورشي د مسلمان ته دیندار امانتدار خلک عمل کول ان شاء الله ټول بالکل امانتدار او دیندار خلک پکار دي ډیره مننه تاسو پروګرام کې د شرکت کله خبر او کا زمونږ د ټل هنګو د ملګری چې قیادت دیندار او ایماندار راشي نو ملک مسلې به حل شي او دا یو مطالبه وا چې د آئین کم دفعاتی 62 او 63 پاغه د عمل درآمد وکړي شي او د غي دفعاتو پرانا کې د داسې قیادت موقع ورکړي شي چې اغي عوامي مفاد مقدم وساتي او ذاتی مفاد چې د اغه شاته وساتي زمونږ مسله اکثر همدغه وي چې مونږه عوامي مفاد شاته کو ذاتی مفاد مخ کې کو د غي په وجه بیا زمونږه خلکو ته مشکلاتي پریشانې وي نو د دې ملګری دا مطالبه خو په خپل ټیک و او موږ به کوشش دا کوو چې دا خبره مشرانو ته ورسو د کې د سیاسي قیادت باندې مې غټه ذمہواری راځي چې کم از کم نور سر نه خو په خپل قیادت په صفونو کې او بیا چې کم کسان یا کم د خپل غړي اسمبلی ته استي نو هغه کې داسې سلیکشنو کې داسې قابل خلک د رامخ کې داسې بیلوسا بے غرضه او مطلب دا دی چې مهنتي خلک رامخ کې چې هغه اغل ته بیا کار وکړي شي دلته خو کزه دا خبرو کوم په ډیر افسوس سره او معذرت سره چې داسې ممبران اسمبلی ته لاړ شي چې هغه 2-3 کالو کې د اسمبلی د کاروای د رولز ریګولیشن قواعد او ضوابط نم بیا به خبره پاتې شي اسمبلی مو یاد پوره کی هغه پته مرتنی چې یاره په کم وخت کې کم قسم نقطو شتول پکار دی او کم خبره کول غواړي نو داغه په وجه بیا مشکلات د اسمبلی کې زیاتېږي احمد کونډي صاحب موږ سره په لاین باندې دی هغه سره خبرې کوو السلام علیکم وعلیکم سلام چال جی سے تم خدای تاسو خو احمد بھائی تاسو خو نن بیا سملای کی وی پرونم وی ما ته دا وی چې په یو ورځ کې بجټ پاس شو نو هغه خدا وی چې دا زمونږه حق او دی زمونږه لاري ساروله تاسو څه غنئ چې په یو ورځ کې د بجټ پاس کولو ضرورت سو او د شیز صوبای حکومت ته یا پارلیماني روایتو ته فائدہ ورکه که نقصان ورکو یاره ګورو جی ما خو نن هم دا خبره وکړه چې دی هر چرته دا چغې وایي چې جمهوری روایت پکار دی د دستور بالادستی پکار ده د آئین حکمرانی پکار ده نو مونږ خو دې ته دغه خبره وکړه چې بھیا تاسو 13 تاریخ ته ګوره چې دی بجټ کله پیش کړي هغه پوره یو سکیجول هغه ورل ورکړي هغه کې دا چې باقاعده مطلب باندې به ډسکشن کیږي او بیسیکلی خاص کر چې کم ډیماند فار گرانٹ هي هغه اگینست کټ موشن چې کله پیش کیږي نو هغه کې منسټران چې کمی چې کم پارلیماني رواج او روایت نه خبر دي هغه خپل مطلب د زړې خبره د خپل حالات او انکی حالات او د مستقبل خپل عمل ورل ورکړي نو مونږ خو هغه بل به مونږ فاینانس بل کې چې خاص کر فاینانس بل چې کم دی هغه کې پورا امندمنټس ورکړیو تاسو کتلی پر ډېر بل امندمنټ په هوټلو باندې کم دی هغه زیات کړی دی په ویډینګ هاوسونو باندې په وکیلانو باندې دي ټیکس لګولې دي چې ډاکټرانو باندې لګول ویلو مقصد دا دی چې هغه هر څه بلډوز کړو ټیک ته موږ ته یې تاسو خبره وکړئ تاسو باندې څه تعدید ده کوم خبر تاسو کوی چې د بجټ پاس کولو څه هغه دی او دی خپل داسې یو ماحول جوړ کړو چې موږ بجټ نه پاس کړو او څومره پورې موږ په آرام موږ له ځدی به مشوره کوي هغه به کوي
او د بجټ باندې چې څومره ډسکشن کیږي حکومت دې لپاره فائدہ کیږي چې موږ یو شی آیډنټیفای کوو نو نیکسټ ټایم هغه شی چې کوم دی مطلب د ګورنمنت مایند کې او هغه سيزونه د ډیرو خامو پته ولګي بهتره گنجائش وي پکې بیا ډیر بالکل هغه مونږه مطلب انالایز کوو میډیا انالایز کوي هغه انپوټ پکې مونږ ته ملاو شوی مطلب سیول سوسایټي نه انپوټ پکې ملاو شوی ګوره چې څومره شی انکلوسیو وي څومره زیات انپوټ وي خو دې دا خبره داسې غني لکه چې دې اصل د جمهوریت رواجونه او د روایتونو خبر نه دي تاسو ګورئ قومي اسمبلی کې دې ست ماشاءالله جوړې دی یو مطلب چې کوم دی کنه هغه ټول ساوند سیستم چې کوم دی هغه مات کړی دی روزانه یو تماشا دی دا اصل کې دی په دې مکالمه باندې په دې مجلس باندې په دې خبرو اترو باندې یقین نه ساتي دی په طاقت باندې یقین ساتي دا سيزونه بلډوس کول دا د طاقت استعمال دی کنه احمد کونډي صاحب یو راته دا وایي چې تاسو څه غنئ چې د ثابت کال دی مرکز سره په جګړه پاتې شو په دې وجه ډېر پیسې د مرکز نه را نغلې ځکه چې تاسو سره تعلق ني اب تا خیال ولې ساتي نو موږ ته داسې تاسو ته موږ ته خدای یو خطر محسوس کیږي آیا تاسو سره اتفاق کوئ چې دا راتلونکو کال بم کداغه جګړې داسې رواني وي نو دا خو به د صوبې لپاره ډېر سخت معاشي کال ثابت شي او ډیر زیات عوامي کارونه چې کم دي هغه بیا ولاړ پاتې شي ډیفینټلی بالکل دیږي خدومه خبره نشته دی ګوره موږ په دې اکثر مثال ورکو چې پر پرویز خټک هم دغه سیاسي اختلاف په خپل ځای دی او تاسو چې کم د خپل د صوبې لپاره چې کم معاشي جګړه ده یا کم معاشي جدوجہد ده دا جاری پرویز خټک ګوره تاسو ان ایچ پی کې پیسې راوړې په چشمه لیفټ کانال باندې خبره راوړه په 100 MMC of ګیس ډېر غټ اګریمنٹ کړو اډه غټ اچیومنٹ اوس موږ دې ته خبره کوو چې تاسو ته پکار ده په یوازې باندې نه کیږي په دمکیو په دې د دمکۍ دا سیاست کې څه چلیږي چې پریکټیکل خبرې دي خپل هوم ورک وکړه په لاجیک په خبرم کې په کانسټیټیوشن هغه به ولا خپل تیاری وکړه چې هغه مایند کې څه دي ستا مایند کې څه دي او دا څومره زیات انپوټ یا هغه زیات تاسو ته چې کوم دی هغه ریزلټ وتلو چانسز پکې زیات دي کنه نو موږ دې ته ویل چې تاسو د صوبې ریواج دی چې ټولو پارټیو چرګیو جوړه کړي هغه انپوټ والي هغه ولګي مرکز ته چې په زما خیال وساتي مخکې چې ته د ډاکټر عبادت ته مخکې چې ته د کوم دی ان پی ولا مخکې چې ته د جی وای مولانا صاحب رور دی پکې مخکې نو مقصد دا خو ډېر انکلوسیو هغه خو دی چې کوم دی اته کار کړی دی وای نه مونږ یو خو ارته ټیک پی چې مونږ نه یو نو بس تاسو نشته دی باندې ته مثال ورکو چې د پښتون تحفظ موومېنټ د جرګه دلته کېدلو لګیا و تاسو ته یاد دی بالکل څومره زیات ټنس ماحول او د چیف منسٹر نشه نه کنټرول کېدلو خو پارټیانه لاړو او هغه شیم چې کوم دې کنه چې کوم ذکر د زونه کېدل لګیا او شهادتونه کېدل لګیا او موږ سیاسي خلک پکې ورنټر شو اشه موږ دا ته ډیفیوز کو چې مطلب الحمدلله غډېر په کامیابی سره شو ما په مثال عمر ورکو او دې په دې خبرو باندې نه پويږي چې کله حساب شي نو بس دا وایي او احمد کونډي صاحب دام لګ راته وي صوبې کې چې کم د امن امان صورتحال دی بیا جنوبي اضلاعو کې بیا قبایلی اضلاعو کې نن هم اپریشن شوی سره راو کې میجر پکې شهید شوی دی او یو لس کسان پکې وشتل شوی دي نو فورسز خو لګیا دی خپل کردار الته ادا کوي خو په د جنوبي اضلاعو کې په خصوصي توګه مونږ ته بیا د صوبایي حکومت هغه سم نخ کاری چې د امن او امان د لپاره کار وکړي تاسو څه ګورئ د مدیر کې ورته دا تاسو خبره بالکل ټیک ده دا شی چې کوم دی بالکل د بارے کا سنجیده نه دي دا صوبایي حکومت کوم ریسپانسیبিলিټي ته پکار دا دا او ځوایم دا صوبایي حکومت کې دي ټول ممبرانو انپوټ والی او جرګو د جوړ شي بیا مرکز سره خبره وکړي هغه به نو سکیورټي ایجنسیان دي هغه سره خبره کول شي چې ټولنه بنیادی خبره ده او زموږ جنوبي اضلاع دا پوزیشن دی چې موږ الته ګرځیدل نشي تاسو وګورئ مولانا صاحب بالکل او جی زموږ یو سبدا ایم پی دی هغه څنګه پورا کتانا لو شو مطلب تاسو ډېر زیات بد حال دی نو په دې باندې سنجیدګي ډېر زیات ضروری ده او پورا صوبې هم دا حال دی مطلب دا جنوبي اضلاع په ډېر زیات کرانیک پوزیشن دی چې کوم د وزیر اعلی صاحب او د گورنر صاحب دا څنګه ضلع ده او جی مګر دا ګوره دا خو د صوبې حکومت ټول نه اهم ریسپانسیبিলিټي ده دا هر څه زیات مهم شی ده نو تاسو دا د سره اتفاق کوئ چې د امن امان مسله د دې په ترجیحاتو کې نه ده نه چې ترجیحاتو کې چې د دې دور کې چې کوم دې کنه مو مليټنټ چې مسله خلک راغلي ټیک شو دا چې کله جنرال فیز او د دې چې کوم دې یو ارینجمنت جوړو هغه خلک چې کوم نن هم قائم او دائم دي ولا بالکل نه په ترجیحاتو کې شامل ده او نه دي باغ باندې ډېر مننه کونډي صاحب تاسو سره په دې امن امان باندې بل نشست کوو مونږه ډېر مننه دا لاین هم جواب شو
کونډي صاحب خبره ډیره ښکلې وکړه چې سیاسي جرګه که جوړه کړې وي صوبایي حکومت او دا جرګه لاړه شي مرکز سره خبرو کې دی او دا حقیقت دی چې اپوزیشن ورته بار بار دا یو تجویز ورکړی مو چې دا جرګه جوړو مرکز سره خبره کوو څه نسبه مرکز مونږ ته راکړي لیکن هغې دا وایي چې صوبایي حکومت زموږ په دې خبره باندې هېڅ عمل درآمد ونه کړو دغه وجه ده چې فنډز هم ایثار شي مسلې هم ایثار شي بل هغې دا په دې باندې ډېر زیات خفګان ظاهر کو چې د امن او امان چې کوم مسله ده هغه د صوبایي حکومت په ترجیحاتو کې نه ده جنوبي اضلاع د وزیر اعلی خپل آبایي علاقې دي او هلته چې د امن او امان صورتحال څومره خراب دی ټولې دنیا له پته ده فورسز لګیا دی کاروائی کی فورسز لګیا دي قربانیان ورکوي فورسز لګیا دي بل کردار ادا کوي خو بنیادی طور باندې دلته د امن او امان معامله دا د صوبایي حکومت ذمہواری ده لیکن صوبایي حکومت د الله دیو کې چې دې طرف ته خیال شي او صورتحال خرابای طرف ته ډیر لاړ نشي ځکه چې امن او امان نه وي نو نه ترقیاتي کار کیږي نه کاروبار کیږي نه انویسټمنټ کیږي نه ټوریزم کیږي او زموږ صوبې کې خو اول نه د چې کوم انډسټریالایزیشن دی د صنعتونو کم صورتحال دی د روزګار کم صورتحال دی هغه څه ډېر ښه نه دی اوس که هغې کې مونږ امن نه ورکوو دا انویسټمنټ چې کوم وي که نه سرمایه دا یو ډېر نیازبین یا یو ډېر حساس شی وي دا په ګرمه ځمکه نیږدي نو که مونږ ورته د امن او امان صورتحال ښه نه کړو ځمکه هغه وخت داسې ګرمه پرته وي نو خیال هم نه دی چې انویسټر به بیا دلته راشي چې انویسټر نه راځي نو صوبې کې دا چې کم کارونه دي کمې دعوې دي دا به څنګه پوره کېږي او روزګار به څنګه میلاویږي چې روزګار نه غربت اپوزیشن لیډر ډاکټر عباد صاحب موږ سره په لاین باندې دی هغې سره خبره کوو السلام علیکم ډاکټر صاحب جی وعلیکم السلام څنګه تاسو ښه ډاکټر صاحب موږ به دا اورېده چې خیبر پښتونخوا اسمبلی د دې روایات د ټولو نه بدل دي او د دې ډېر ښه روایات دي او دا یو جرګه ده خو موږ دا اوس محسوس کوو چې د راتلونکي یو څو کالو نه د صوبایي اسمبلی چې کوم د جرګې رول دا ډېر زیات متاثره شوی دی تاسو څه ګڼئ چې دا پرون سو شو نو دې کې د صوبایي حکومت آخر مقصد سو چې پهلوي بجټ نه پاس کوو او دغه به کوو اسمبلی مونږ ختمولی شو دا دی خپل ممبران یې رول که تاسو یې رولئ ګوره داسې ده که نه دا خو تا د دې اسمبلی روایاتو وې ته په اول ځل به په تاریخ کې لیکلي جی په 2018 کې په قومي اسمبلی کې موږ یو بل د بجټ په کتابونو ویشته ولې ویشته د نه مخکې به دغه مناظر ته نه لیدلي ځکه هلته د سیاسي نابالغ راغلي وو نو هغه ماحول هم داسې کړی وو په دې صوبه کې درېیم ځل دی نو دا ماحول یې کوم ځای ته رسول دی ما خو پرون هغه ته مې ویې چې لکه دا ډایلاګ خو ما نه ویشتی د عمران خان نه یې ویلي دا بجټ د چا پلار نشي پاس کولی دغه ژر مې سپیکر ته ویې چې تا هم ویې چې عمران خان نه ویلي نو بجټ د چا پلار نشي پاس کولی نو اوس خو د عمران خان هغه خور خو وایي چې په اډیاله جیل کې تاسو سیشن کې دی که تاسو ټول پکې ځئ اسمبلي دې لاړ شي ځکه تاسو د عمران په چترۍ راغلي نو ډایلاګ هم دولي او نن به داسې ډټ کار ګوره دا خو کله پکې د غیرت خبرې هم کوي دومره په غیرت انسان ما په ژوند کې نه لیدله زه هغه لینګویج نه یوز کوم چې هغه نن یوه خبره کوي سبا لا خبرې خپل په خپله یوټرن اخلي د زه حیران یم د څه نمونه خلک دي دې صوبې سره کوم ظلم وشو کوم زیاتۍ وشو کوم ځای نه کوم ځای ته موږ لاړو ټول انډیکیټرز راواله ټول فګر راواله چې کومه تبعید ومچاو کړې ده کرپشن برمار دی په هر شي کې ډاکټر صاحب دا راته وایي چې د مرکز سره دا 13 کال هم دي جګړه پاتې شوه راتلونکي کال کې موږ ته داسې ښکاري چې دوی به په جګړه وي کو دا جګړه رواني نو د مرکز نه به دوی ته فنډز څنګه راځي او چې فنډز نه راځي بجټ به دوی څنګه پوره کوي کارونه به څنګه کېږي نو دا راتلونکي کال بیا دومره مشکلاتو نه ډک دی صوبې د خلکو دپاره ګوره داسې ده که نه ګوره د دې د بینګ ا پولیټیکل ورکر زه دا یم چې خپل لیډر سره وفاداري کول یو ښه علامت دی د سیاسي ورکر دا علامت دی بالکل خو دې چې کوم طریقه من لګیا دی د ما ته داسې ښکاري چې دله څوک لیکلی بیان ورکوي چې ته دا ووایه
د یو داسې انسان چې تمانه لیدل چې هغه منافقت د لیډر سره دی د ورکر سره نو دغه دا کوالټي باور نه سره ولې چې د ورکر سره منافقت کوي او د لیډر سره منافقت کوي دا چې څنګه یو اول ځل د خبرې مله کده موږ د فیور کیو چې د صوبې رایټ دی هغه د صوبې ته ملاو شي د صوبې حق ته د صوبې د اوسیدونکو په حیث چې هغه ملاو شي بار تاسو زما خبرې مو اورېدې بالکل موږ دا چې څه پای هلو دغه وکړه پښتو فلمونو او په ترمونیر وو په دا خلک وو په دا خو څه کله پښتو فلمونو دا کارې لفټ سره او چې دا علاج د تا وګوره د گورننس ته وګوره د ډاکټر صاحب د تاسو گورننس خبرو کا د جنوبي اضلاعو کې چې د امن امان کم صورتحال ده نن په سره روغه کې قبایلی ضلع کې اپریشن شو میجر پکې شهید شو یو لس کسان وستل شو خو د امن امان په معاملې کې مونږ ته د صوبایي حکومت هغه سره رول نه ښکارېږي زه یو خبره کوم یو څو لفظونه کې جی هغه موږ ته پوهم چې سینیئر تجربه هم نه کور ګایډ وخت نه ورته بار دا یو خبره کوم چې تاسو ریکارډ لګ راوچت کوي د دې سملای جی چې څومره چې موږ ډیبیټ کړل 90% ډیبیټ زمونږ د خان صاحب داسې شو خان صاحب هغه شو چیف منسٹر زمونږ چا واک په کې پی هاوس سیلینګ شو په جلسه سیلینګ شو زمونږ نه اسلام آباد ولا گاډي واغست په څنګه موږ راو تختیدو د چې بیا کیسه بیانې دریو ځلو نه دولس جوړي دولس نه شل جوړي دین علاوه ته لګي ریکارډ چک نور باز دا موږ نه کړل چې دلته امن او امان ضرورت ہے د هیلث کی چټیږي دلته ایجوکیشن کی سکیږي د کمیونیکیشن کی سکیږي د سوشل سیکټر کی سکیږي بار دا ماویلی ته سملای ریکارډ او چک چې زما استاد دې سوینن ایشو نمبر 1 چې دا ملیټنسي دا ټیرریزم دی باغې باندې یو رچا ډیبیټونه په څنګه چې تا مخکې وي چې دې کال فکر راواله دی کا دې کال کې په دې صوبه کې په ټیرریزم کې ټیرریزم انسیډنس کې 25% اضافه شو الارمنگ فگر دی ډیر خطرناک هغه د موږ باز کو د عملی چکر کو د 550 بلین روپے ملو شي دي ننم زمنګ سی ټی ډی چې د پرنټډ بلډینګ کې ده نن ستا په ایکسپارټا کې ټولې پولیس سټیشن پرنټډ بلډینګ کې دي ننم فارنزیک لیب لمنګ لاهور ته زمنګ سر نشتی ننم په دې ټوله صوبه کې پوره صوبه کې یو سیف سټي پروګرام موږ لانچ کړ په دې هډ کوارټر کې نشتی بالکل د پنجاب چې تھرو آؤٹ ټول څومره بیگ سټیز چې په ټول کې ا پروجیکټ یې امپلیمنٹ کړ دلته ویل ویژن نشتی دلته پیسو راوړنولې سیستماتیک کرپشن روان دی او په هر ډپارټمنټ کې د پوسټینګ ټرانسفر په پای دی دلته پیسو ریلیز په پای دی دلته د ټینډر الاټمنټ په پای دی دلته کنسلټنسي په پای دی دلته زس پتا ته څوې ما دلته حدود ما خپل تقریر کې خبره کړو د ناستو د کرپشن ته خبره وکړه نو ما وی ظالما ما باندې کرپشن یو روپۍ ثابت کړی چوک ته ما ځوړان دا خو سونو بلینز پیسې دي او مې موږ د خلک پوهېدلې نه وو سادهګانو تاسو کرپشن وی خدا پته دې ته نو چې تاسو د خلاف د هر هغه چا چې کرپشن نه کوي څوک کرپشن نه کوي نن هغه خلک ټول او اس ډي دي خپل پوسټم نه ورکي تلک سروې وکړه او زیات بالکل دغه مسله په دښته بابا یې غرتيږي چې با یو سړی یو دلته یو ډي چو لګېدل دا ریکارډ راو باسم چې اتنټیکی هغه ډي چو په یو پوسټینګ باندې 1 کروڑ 50 लाख روپے ورته الله اکبر یو پوسټ نو اندازه لګاو یو اکاونټ 10 113 40 ارب پاکستان کې راغلي 12 ارب وزیرستان کې نوې راغلي او زدا ابل ورځ په تقریر کې ما ویلي چې خدای ته وګورئ ټولې صوبې چې دا پروب کې د هر ډسټریکټ کې وسونه یې روپۍ د یو اکاونټ نه وتی او سونه په سواګه چې سړی دومره نه پويږي جی د یو ویلاګ ورکړل کته ماته چاراولې ته نظر به تیر شي یا نه
دوی د فدرل ګورنمنت نه کرپشن کړل الکه ظالم دی په دې کې هدري ادارې دی یو سین ډبلیو دی چې چیک ور کړل سین ډبلیو چا اندر دی پروینشل ګورنمنت بالکل یو فینانس دی او دوه قسمه یو د فینانس یو د ایجی افیسی او کوستان کې دی او ډسټریکټ اکاونټ افسر چې ته هم د فینانس ډپارټمنټ دا فینانس ډپارټمنټ د چا اندر دی پښتونخوا اندر دی د چا کار چې بل ډپارټمنټ نه د کرپشن روکتا هغه ته انټي کرپشن ډپارټمنټ وي او سونه په سواګه واحد صوبه دا دلته د انټي کرپشن لپاره سپیشل اډوایزر هم ناشته جی بالکل واحد صوبه دا او دا درې وړه محکمې دي چې سره صوبې سره دي ولټاو چې دا درې وړه محکمې د صوبه کې به د منسټر انچارج څوک دی چیف منسټر په خپل درې وړو بالکل د درې وړو چیف منسټر په خپل دی نو ما یو پریس کانفرنس کړو چې هلکه ظالما د دې صوبې چیف ایگزیکټیو د درې وړو ډپارټمنټ منسټر انچارج تا په دې کې څه وکړو ما ته ډیفارمیشن نوټس راکړل $1 billion دا ولې نو ما لکه کرپشن ته چاندې نوم ورکما د کوم نوم ورکما کرپشن ته کرپشن ولې ویلي ډاکټر صاحب اوس وی دومره وختیار دی دا خبره ختمه وه د ته چې د خلک زنده‌باد وي دغه د تلخیمه چې د دومره وختیار سره دی د په ویلات کې دا مو چې شکر دې پیسې را لې اوس موږ استعمال کو ته دا پته نشي چې کوم اکاونټ نه تللی دا ریټنشن منی دا به هغه خلکو ته ملایي چې پیسې چي دي دا نشي استعمالولې په دې نه دی پوهه یو سړي دا لیول هغه د صوبې چیف ایگزیکټیو هغه څه توقع مونږ کوو با ډاکټر صاحب اخره کې دا یو سوال وکوم نن ډیر غټ ایونت شوی دی د ایران او د اسرائیل په درمیان کې جنگ بندي شوی دی تاسو قومي اسمبلی کې ډیر وخت تیر کړی دی بس ما ته مختصر دا وایي چې په دې ټوله معاملې کې تاسو ته د پاکستان پالیسی څومره حد پورې مناسب کار شوی دی ګوره که زه وایم کنه کوم د دې نه مخکې اپیسوډ شو د زمونږ او د انډیا په منځ کې کوم اپیسوډ شو دا لاترال کزم په دې ورځو کې کوم جم چې پاکستان وهله ده انټرنیشنل بالکل دا مخکې مونږ نه کتل یو هو کدی خطه کې مونږ وګورو نو یو ماینډ سیټ یو دوه کسانو یو نتنیاهو دی یو دغه د څه مودي دی مودي بزان تانادار د دې ایریا ګټ څه د زمونږ د جنوبي شي چې د تانادار او التبا نتنیاهو وی چې د میډل ایست ریما ز تانادار د هغه تاناداری په فرست ټایم ختم کړی شو خو دې سره یو شی ته اډ کوم چې ستا ویور بدیم پوښي جی د دې سره کوم زمونږ موجوده ملټری لیډرشپ پلس ګورنمنت فارن افیرز میډیا سیول سوسایټي چې کوم رول پلی کړی او کوم قومي او کړی دی او په کوم طریقه باندې ډیپلوماسي شوې ده په کوم طریقه باندې پاکستان امیج پاس تللی نو دا فرست ټایم شي ده چې د امریکای پریزیډنټ د آرمی چیف سره ملاویږي او 2 غنټې سولو میټینګ بالکل دا پهله ځل دا څوک تاسو وی چې ملاوشي او مخکې زمونږ هم درې ملاوشي دي مشرف صاحب ملاوشي دي ضیا صاحب ملاوشي دي ایوب خان صاحب ملاوشي دي او په آرمی چیف کې وسټ بالکل هغه د صدارت حیثیت کې تللی بالکل بالکل او بیا دا رقم ورډینګ امریکا پریزیډنټ وی چې دا زموږ لپاره اعزاز دی جی زه یو وینر سره ملاوشم جی په دې کې زمونږ رول ورال په دې خطه کې چې کوم رول او هغه ډیر خراب او د ملک غټ شوی دی نو دا مخکې چرته نه شي څو وخت نه 25 سال نه چې په دې پالیټکس کې ما چرته د پاکستان هغه امپورټنس نه لیدل کوم چې اوس مونږ ته ملوي ډیر مننه ډاکټر صاحب تاسو ډیر خپل خبر او کا خوشاله اوسئ ډاکټر صاحب چې کوم خبر او کا تاسو ورید چې د پاکستان سیاسي اهمیت په دې لږ ورځو کې ډیر زیات شوی دی او دې کې یو جامع حکمت عملی او جامع پالیسی هغه د دغه په غټ رول دی د کې زموږ اسټابلیشمنت د کې زموږ پارلیمان د کې حکومت د کې میډیا د کې سیول سوسایټي د کې پورا قوم د چې کوم طریقې سره انټیکټ پاتې شو او د چې کومې طریقې سره پکې کارونه یعنی اتحاد کې پاتې شو متحد پاتې شو دا غي په وجه د پاکستان دا وخت امیج ډیر د الله په فضل سره
ښه شوی دی او د ایران او د اسرائیل په دې معامله کې هم د پاکستان پالیسی انتهایی متوازن او معتدل پاتې شوه. د زموږ د ډیرو ملګرو دا خواهش به وای د بعضې دا مطالبه وه چې پاکستان دې لږ مخکې شي او پاکستان دې عملي هغه پورته کړي، لیکن دا شی مناسب به نه و. پاکستان چې کومه پالیسی وه هغه بالکل ټیک پاتې شوه او هغه بالکل کامیابه پاتې شوه. موږ به کوشش کوو چې زمونږ نور کم مېلمانه دي هغه مونږ زر په لاین واخلو، ځکه چې ټایم مونږ سره کم پاتې کېږي او زمونږ کوشش دا دی چې د دې مېلمنو نه زیاتې خبرې تاسو ته مونږ واورو. دا مېلمانه د سیسټم حصه دي، دا دې کې پاتې دي. نو د دې په خبره کې ډیر وزن څنګه چې ډاکټر صاحب خبره وکړه او هغې ډیره یو الارمنګ خبره وکړه چې دا وخت زمونږ د صوبې غټه ایشو دهشتګردي ده، ترهګري ده، او هغې کې په دې یو کال کې تقریبا بقول د ډاکټر عباد صاحب چې 50% اضافه شوې ده او په دې باندې هغې په دې ډېر خفګان ظاهر کو چې صوبایي حکومت په دې باندې مکمل خاموش دی. یعنی د امن و امان معامله د صوبایي حکومت په ترجیحاتو کې نشته دی. 550 ارب روپۍ راغلی وي پاکستان د مرکزی حکومت نه او همدغه د سکیورټي په مد کې صوبایي حکومت ته، او هغې باندې اکثر دا سوال پورته کېږي چې دا 5.5 ارب روپۍ 550 ارب روپۍ 550 ارب روپۍ یعنی 5.5 خرب روپۍ دا چرته لاړې چې د سی ټي ډي صورتحال هم ټیک نه دی. په قبایلي اضلاعو کې اکثر تاڼې اوس هم د کرۍ په عمارتونو کې دي. او غټه خبره دا ده چې په ثابتو صوبه کې فارنزیک لیب نشته دی موږ سره، دې دپاره موږ ځو لاهور ته. نو دا دغه خبرې دي چې د صوبایي حکومت ته پکار دا دی چې اوس هم ټایم شته دی، دا خبره نشته دی، خو چې پالیسو کې سنجیدګي راشي او پالیسو کې لږ توازن راشي نو حالات به بهتره طرف ته روان شي. د پاکستان د سیاسي سیستم لاندې چې کم طریقې کار وي هغه همدغه وي چې اپوزیشن به د حکومت د هر معاملې تنقید کوي او حکومت به اپوزیشن ته جواز ورکوي د خپلو اقداماتو. لیکن موږ ته داسې ښکاري چې دغه هلته موږ د اپوزیشن چې کم تجاویز دي هغې ته چې کم ټایم و چې کمه موقع وه چې د بجټ تجاویز ورکړي هغه دې ته موقع ملاو نه شوه. نو بیا به آخر سوال دا پیدا کېږي چې دا به څنګه دا خلک ځي مخکې. دا خو اسمبلی خو چې وي دا خو یو جرګه وي او جرګه وایي دې ته چې یو فریق پم کینی بل فریق پم کینی خبرې به وکړي د یو بل سره به خبرې واوري او هغې نه پس په د معاملې سهل روزي، خو چې د خبرو ترو لاره بند شي او خبرې ترې کې رکاوټ راشي او یو بل سره رابطې کټ شي نو بیا موږ ته دا نه ښکاري چې دا خبرې به مخکې ځي. نو د پاکستان تحریک انصاف ملګرو ته په دې باندې ضرور سوچ پکار دی او د بجټ حوالې سره چې کوم د اپوزیشن تجاویز دی پکار دا و چې هغه اخیستې وي او که اوس هم دی سره دا ټایم وي. ډاکټر عباد ورته بار بار دا یو پیشکش کړی دی، د ډاکټر عباد ظاهره دا مسلم لیگ نون سره تعلق دی او د هغې چې کوم رور دی امیر مقام صاحب هغه د مسلم لیگ نون صوبایي صدر هم دی، هلته وفاقي وزیر هم دی. هغې ورته ویلي دي چې موږ تاسو سره ځو، موږ تاسو سره کینو، موږ تاسو سره هلته خبرې کولو ته تیار یو، موږ به پکې خپل انپوټ واچو. عنایت الله خان صاحب موږ سره پلاین دی جماعت اسلامي زمونږ ورور ملګری. السلام علیکم عنایت بھائی. جی وعلیکم السلام. بس لیټ شو تاسو سره زما دوه غټ سوالونه وي جی. پهله رقم دا وایي تاسو په انټرنیشنل معاملاتو هم ډېر نظر وي دا چې کم اپیسوډ وشو د اسرائیل او د ایران او نن چې کومه جنگ بندي وشوه تاسو څه ګورئ چې دې کې فاتح څوک پاتې شو، کامیاب څوک پاتې شو، نقصان چاو کو او ورسره دا و چې دې کې د پاکستان پالیسیات تاسو په کم نظر ګورئ؟
زما خپل خیال داسې دی چې دې کې خو ښکاره دا معلومیږي چې ایران فاتح پاتې شو. نمبر 1 خبره خدا ده چې اسرائیل او امریکا په خپل مقاصد حاصل کولو کې ناکام شو. ګوره هغې د رژیم چینج خبره وکړه، رژیم چینج نه کړی شو. هغې وایي چې نیوکلیر چې کوم د دوی 3 سایټس دي د یورینیم انریچمنټ هغه دی الیمینیټ کولو خوارې وکړه. د ټولو دعوو باوجود هم هغه نه دي الیمینیټ کړي. نقصان ضرور رسولې. دریم دا چې اسرائیل په تاریخ کې پاول د اسرائیل چې کوم ایروډوم او یا د هغې د ډیفنس چې کوم د اسرائیل د انټرسپټ کولو سیسټم نو هغه سیسټم فار د فرست ټایم چې ختم دغه کمزوری کو اوورولم کو هغې په نتیجه کې هلته میزایلې مو غورځېدلې او د اسرائیل کې هسې خو ځان د جمهوري ریاست خو بدترین لکه سینسرشپ و هلته. د سینسرشپ نه باوجود هم د هغې نه چې کوم تصویرونه راوځي نو هغه د کندراتو دغه کوي، بلکې بعضې وخت کې سړی و چې دا د غزه تصویرونه دي او دا د الله تعالی د انتقام هغه پیه چې ده تاو شوې ده او د خلکو اوس دا یقین راځي چې چا به کله دا وایي چې د اسرائیل وجود چې ده ناجایز دی او د دې څه جواز نشته دی او دا مغربي طاقتونو چې د دې په شا ولاړ دي دا مغربي طاقتونه یا شاته شو یا مسلمان طاقتونه مضبوط شو یا داسې شو چې هغه کمزوري شو نو اسرائیل به ختمیږي. نو داسې معلومیږي چې مغربي طاقتونه کمزوري شي یا شاته شي یا مسلمانان مضبوط شي نو اسرائیل لپاره په اکوریسي سره 200 میزایلې وشتلي اوس اسرائیل دا وایپ آوټ کېدی شي. 16,000 سکویر کیلومتر اسرائیل دی او 16 लाख سکویر کیلومتر ایران دی او 22 ملکونه د اسرائیل نه تیر چاپیره دي. ومال دا یو د مسلمانانو امتحان دی. پاکستان کنډکټ خو ابتدا کې ډېر ښه او په دې وخت کې د پاکستان مذمتي سټیټمنټ یا د ډیفنس منسټر سټیټمنټ دا ډېر مضبوط او د خو زمونږ د پارټۍ خو ډیمانډ دا ده چې مسلم ممالک دې د ریټوریک نه د بیانونو نه اخواته کنکریټ مدد وکړي، عمل ته دې لاړ شي او دنیا کې د دې خبرې ضرورت محسوسېږي چې ترکی، پاکستان، سعودي عرب، ایران د دې چې دا کوم اکویشن دی نو د فیوچر کې دا د برکس سره اکویشن جوړول پکار دي. رشیا، چاینا دا نوې بلاک چې دی روانېږي او د دې دغه چې کوم بلاک دی د ویسټرن بلاک دی دا چې موږ سره کوم هاید اینډ سیک کوي زموږ اکانومي د انټرنیشنل فاینانشل ادارو په ذریعه کنټرولوي. د دې بلاک نه وتل پکار دي او دا یو اپورچونټي ده، موقع ده چې موږ دې کې پرویکټیو پاتې شو. پاکستان ته د هندوستان او د پاکستان موجوده چې کوم تیر شوی جنگ په هغې کې ډېر زیات لوی عزت میلاو شوی خو زما په خیال ټرمپ دغه دپاره نامزد کول د امن د نوبل انعام دپاره نامزد کول په دې دوران کې چې هلته جنگ روانو دې د پاکستان چې کومه انټرنیشنل ډیپلوماسي وه یا د پاکستان کوم امیج و نو هغه امیج ته زه فکر کوم چې ډېر زیات نقصان یې ورساو او په خپله د عام مسلمانانو د اسلامي نړۍ په نظر کې د پاکستان چې کوم عزت جوړ شوی نو هغه ښه خبره چې کم کو. نو پاکستان که لږ هم د استقامت مظاهره کړي او د جنگ د بندیزه پورې انتظار کړی دی او بیا دوی دا ټایپ ریکمنډیشن کولی اگر چې هغه هم د غزه د جنگ د بندېدو نه مخکې دا ټایپ ریکمنډیشن هم لکه ټیک نه دی. خو پرون ما دغه واورېد رانا ثناء الله هغه داسې خبره وکړه چې هغه د نظریاتي مملکت دغه نشي کولی. پاکستان فورن پالیسي چې موږ په دې کتابونو کې کومه ویلې په هغې کې دا ویلي چې موږ به د امت کاز او د اسلامي ملکونو سره تعلقات چې دا به موږ ترجیح اولي. هغه به دا وي چې قومونه زموږ پاکستان چې دی نو دا د امن د نوبل انعام دپاره چې دی نامزد کړی دی په خپل نیشنل انټرسټ کې کړی دی. نو زه نه پوهېږم چې دې وخت کې کوم نیشنل انټرسټ و لکه پاکستان چې دی نو پاکستان د امت مسلمه سترګې دي ورته او رښتیا خبرداره چې د پاکستان عزت هم په دې کې دی چې دا قیادت وکړي، مشري وکړي او داسې موقع کې انتهایی د جرأت مظاهره وکړي. تاسو به یاد نه خو لکه تاسو به یاد خو زم په چې کوم د اسرائیل او د مسلم ممالکو د 1973 جنګ و هغې جنګ کې پاکستان ډېره مېړانه کړې، پاکستاني پایلټانو د اسرائیل جازونه لږ کړي
قائد اعظم رحمت الله علیه د اسرائیل وجود چې نه تسلیم کړي او هغه ته ناجایز ریاست ویلې ده. عنایت بھائی هغه یو مختصر سوال بل بیا زموږ ټایم پوره کېدو والا دی. صوبایي بجټ لږ ما سره په دې باندې هغه کوي. صوبایي حکومت پهله ویل چې بجټ نه پیش کوو موږ بداو کو بیا پرون تاسو واورید هم کته هر څه بلډوز کو بجټ منظور کو په یو ورځ کې اپوزیشن حیران پریشان خفه دی. څه ګوري چې پارلیماني روایاتو ته څومره نقصان مونږ رسوي او د دې خبرې څه ضرورت و چې پهله دا شی دومره اسمان ته ورسولو بیا یکدم یوټرن واغستو او یو ورځ کې بجټ منظور کو د دې به څومره پارلیمان ته نقصان دی. د دې لپاره په دې پولیټیکل ساينس کې او په سیاستو کې اصطلاح استعماليږي یو میجورټیرین ډیموکراسي ورته یو میجورټیرین ډیکټیټرشپ. یعنی تاسو سره یو روټ میجورټی دا او یو واټه میجورټی دا سره او مخامخ اپوزیشن کې لږ کسان دي او ته هغه ته هغه رائټ چې کوم عوامو ورکړه چې هغه والته اختلافي خبره پیش کړي او جمهوریت چې کوم طریق روایت دي چې پاره کې اپوزیشن بجټ باندې تنقید کوي حکومت به اکاونټیبل کوي د بجټ مختلف اړخونو باندې ډسکشن کوي د محکمو په کارکردګۍ به کوي. دا هغه موقع چې په دې کې او دا په د کانسټیټیوشن کې چې لیکل چې صوبایي اسمبلی د پروینشل کنسولیډیټډ فند چې کسټوډین دا کلیکټیولی پر صوبایي اسمبلی د حکومت یوازې نه دی بالکل او ډیر به د حکومت چې په کوم طریقه باندې نشونه بلډوز کې نو ډیر خپل ایم پی ګانم د پارټي د ډیسپلین د یاري نه چې دینو لکه خبره نشي کولای هغه خپل هم پوېږي چې دا بجټ چې دا طریقه ټیک نه و او دا طریقه ټیک نه خو هغه دا نو دا یو قسم لکه ماته خو هغه میجورټیرین ډیموکراسي او ډیکټیټرشپ ښکاري چې په هغه کې لکه د دایسن بالکل دا مطلب دا پارلیماني روایتو کې دا شی خنو پارلیماني روایت هم نه دی او لکه پی ټی آی اسیم لکه په خلل د ډیموکراسي خبره کې عملاً په جمهوریت اقدار باندې په جمهوریت پروسس باندې یقین نه لري. دا خو د خپل باندې د لیډرشپ داسې امرانه خبرې کوي امرانه او نو دا هغه شیر ټریکل ډاون چې لاندې لاړ شي کنه یم ډېر مننه بای تاسو د ټایم ورکولم ته خوشاله اوسئ. عنایت صاحب چې کوم خبرو کې موږ کوشش کوو چې نثار باز صاحب سره موږ رابطه وشي. عنایت صاحب د ایران حواله سره دا ویل چې دا د ایران کامیابی ده دا د اسرائیل شکست او د ایران کامیابی هغه وی چې پدې ده چې د رژیم چینج خبره کې دا هغه ناکام شو د اټمی اساسو د تباہی خبره کې دا هغه اټمی اساسي محفوظ دي داسې ثبوت لا مخې ته نه راغلي چې را د زیات نقصان رسیدلی دی. او دریم د آیرن دوم چې کم د اسرائیل یو فضایی دفاعي او صلاحیت ته او پاغي باندې هغه ډیر زیات یو فخر به کولو یو پروپاګاندا به و چې یاره میزایل ته دنه نشی راتلی نو هغه دا پته ولګید چې هغه سیستم هم تش یو کاغذ ثابت شو او کچره دا جنگ یو سورز نور جاری پاتې شوی وي نو کېدې شي چې اسرائیل 80% د اسرائیل کنډر شوی وي او موږ دا غنو چې په دې وجہ د آیرن دوم د ناکامۍ په وجہ اسرائیل دې ته مجبور شو چې جنگ بندۍ ته غاړه کیدي ځکه هغه تم دا پته ولګي دا دنه ظاهر ده د غي د خلکو په خپل حکومت دومره بیا پریشر راغی چې تاسو خو مونږ ته ویلو چې تاسو دلته محفوظ په اسرائیل کې تاسو خو مونږ په ډیر وادو او په دغه باندې راوستیو دلته خو دغه ته خو مونږ محفوظ نه یو. نو وجه دا چې موږ دا وکړه چې دا ارسه دغه پاتې شو زمونږ ټایم هم پوره کېدو والا دی زمونږ دوه ملمانه پاتې شو موږ هغې نه معذرت به کوو. اول نه نثار باز صاحب او لحاظ علي سره خو بخیر خو زمونږ رور دی به موږ بل پروګرام کې دغه کوو دا خبرې زمونږ پاتې دي او نثار باز صاحب هم بل پروګرام کې به موږ راغواړو. نن چونکې دا درې ملمانو سره خبرې ډېر مزیدار وشوې او موضوع پکې د اسرائیل او د ایران اضافي راغی ځکه چې یو ډېر اهم ایونټ دا راغلی و. خو بهرحال خبره دا ده چې په دنیا کې دوه ملکونو د عنایت صاحب خبره په جنوبي ایشیا کې او د ورسره د ډاکټر عباد صاحب هم په دې خبره وکړه چې هندوستان ځان ته مودي ځان ته د جنوبي ایشیا چودري ویلو او نتنیاهو ځان ته د مشرقي وسطا چودري ویلو د دواړو چودراهټ بالکل په سر موړ شوی دی موږ په ساده پښتو کې چې وایو
او پاکستان خو په 2 ورځو کې دا موړ کو، ایران پکې بیا هم دومره ورځې واغستې. طاقت جبا په دنیا کې اوس نشي چلے دی، او که څوک وایي چې طاقت په ذریعہ به زه څوک دباو کما، نو دنیا ملکونه دي او دا د دې دواړو جنگونو یو پهلو دا راغو چې اوس فضایي جنگ د ډرون او د میزایل او د جهازونو دور راغلی دی، ټیکنالوژي بدله شوې ده. کم ملک سره چې ټیکنالوژي وي اب کامیابی، چې کم سره ټیکنالوژي نه اب ناکامي. دویمه خبره د صوبه خیبر پختونخوا ده، خدای دوی کې چې راتلونکو ورځو کې د صوبې او د مرکز تعلقات خرشي په حال پاتې شي، صوبایي حکومت د خپل ذمہوارو احساس وکړي او صوبې کې کارونه روان شي او د امن او امان صورتحال باندې دی توجه ورکړي شي، نو حالات بخشي او دا کارونه بوشي. اجازت بدن غواړو د پروګرام ټایم زموږ پوره کیږي، بل پروګرام کې به بیا راځو او کوشش وکړو چې دغه ټاپکس کې چې کوم خبرې پاتې شوې دي په دې کې نور ملمانو غواړو په دې باندې خبرې وکړو. اجازت بدن غواړو، د الله په امان.